وایس قلنا او کله چې وی منګه للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړي آدم او طرف ته آدم علی السلام فسجدوا الا ابلیس نو دی سجده وکړه مگر ابلیس نه کا شیطانونه کا شیطان سجده ولی نه وکړي شیطان نه سجدې نه انکار ولی کړو د دې اصل وجه قرآن کریم په خپل ذکر کړی دا ابا واستكبر انکار وکړو انکار وجه سوا تکبر وکړو دوی زدي هغه د اور نه پیدا کړي د خټې نه پیدا کړي دي اوس به زر اعظم زه خو اعلایم د دنه او زبر اعظم زبدت دغه کوم سجده کوم زبدت سرخ کته کوم بل خبره چې دې ځکه خلک هغه د اعتراض کوي چې دغلته هغه سجده دغه ته شوی د آدم علی السلام ته شوی ده نو دا سجده هغه خدای الله تعالی نه علاوه بل چاته جایز نه ده نو دلته دا خبره ذهن کې کیږي چې د دې یو دوه وجې دي چې دا سجده هغه آدم علی السلام ته شوی دی یو خدای ده چې الله تعالی ورته حکم کړو ملائکه ته چې تاسو سجده وکړئ دا غي حکم نه خو بیا صدقه نو چې الله ورته حکم کړي نو چې هغه ته څه حکم شوی دی با حکم پوره کوي کاغار څنګه الله ورته حکم وکړي سجده وکړي بس سجده وکړه دویمه وجه د دې هغه ابن العربي ذکر کړی ده هغه وایي وانما كان على احد وجهين اما سلام الاعاجم بالتكفي والانحناء والتعظيم واما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس ان څنګه چې عجم هغه یو بل ته سلام کوي نو سلام سر ته غلا سجود کوي وي سلام علیکم یعنی موږ ته سلوټ وایو نو د دینه مراد هغه دغه رنګ سلام دی خو دې ځکه د تعبیر هغه په دې باندې شوی دی ځکه هغه دغه ته په دغه اصلاح کې هغه داوي دویمه وجه هغه دا کیږي چې اصل کې سجده هغه دغه طرف ته و د الله تعالی د طرف ته و د قبله طرف ته لکه څنګه چې سجده هغه کعبه ته کیږي بیت المقدس ته کیږي نو دغه رنګ سجده د الله تعالی ته خو په طرف د آدم علی السلام باندې و د دې د وجه نه د اعتراض هغه ناراضي چې آدم علی السلام ته سجده هغه سرنګ شوی ده ځکه غیر الله ته سجده جایز نه ده نو د اعتراض هغه ناراضي اوس ابلیس انکار ولی کړو انکار یې ځکه کړو چې د تکبر کو بده کې تکبر ابا واستكبر انکار وکړو او تکبر یې کړو د تکبر د وجه نه دی زه د خټې نه پیدا دي زه د اور نه پیدا یم حالانکه د تدا پته نه و چې خټه خو د اور نه اعلی ده خټه خو د اور نه ډیره بهتره ده ځکه اور سیز سوځي اور مثلا جوار شو غنم شنو اور سوځي بل طرف ته خوره والا خټه واخلنو دا په خټه کې را زرغونیږي